ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منګه چې بل دی څوک ته سجاد بھائی دی. ها دا سجاد نه زما مرګره دی، صابر دی. منګه چې دی د لومبۍ ورځې نه سبق شروع کړی. په سبق کې چې دی منګه هغه به ته مختصر بیا سبق واورم. صحیح شو. ما ویلیو چې د الف نه والا تر ته یا پورې د حروفو ته حروف هجا ویلی شي. دا ټول 29 حروف دي او دا الف د دې سره دا ولې لیکلی دی، نو دا د سبق ته زده کولو د یا د مثال د لیکلو دپاره، او دا یو حرف چې دی نو دا د دې د زده کړې دپاره. صحیح شو. او د هر لفظ د هر حرف دپاره 3 څیزونه چې دی هغه ضروري دي. یو د هغې نوم زده کول، دویم د هغې آواز زده کول، دریم د هغې شکل زده کول. صحیح شو. بیا ما په دې الف کې 3 خبرې کړې وې. مې چې یو به الف راکاږو نه ړومبی الف، بیا به دویم لام هم نه راکاږو، او فا چې ده نو فا به د بره دوو غاښونو سرونو او لاندې د شونډې نه دا فا ادا کېږي. لکه مثال په طور دا مخرجونه ته ما انشاءالله آسان مې ته راوړي دي. صحیح شو. دا جبه ده، دا ټوله جبه د کته د تالو د اخیره پورې. صحیح شوه. نو د دې جبې دا دوه غاښونه، صحیح شو، دا دو مخامخ چې کوم دوه غاښونه دي پاسه د دې د سرونو نه او لاندې چې کومه شونډه ده د هغې شونډې نه دا چې دی ادا کېږي. صحیح ده. دا فا، نو دا به موږ څنګه وایو؟ الف الف. ټیک شوه. بیا په با کې موږ دوه خبرې کړې وې چې با به د یو الف په مقدار راکاږو او با د لمدې د شونډو د لمدې حصې نه چې دی هغه با ادا کېږي. ټیک شوه. نو څنګه به وایو؟ با. ټیک شوه. په تا کې دوه خبرې موږ کړې وې چې تا چې دا هم د یو به د الف په مقدار راکاږو او دویم نمبر چې دی تا به د دوه بره غاښونو د ویښونو نه او د ژبې د سر نه ادا کېږي. څنګه چې تا. ټیک هو گیا. دریم نمبر چې دی څلورم هغه ثا ده. صحیح شوه. ثا کې هم دوه خبرې وې، دا به د یو الف په مقدار راکاږو او د ژبې د سر لپاره مخامخ دوه غاښونو د سرونو ادا کېږي. څنګه چې ثا. ټیک شه. جیم کې موږ دوه خبرې کړې وې. په جیم باندې دا مد دی، نو مد به د دریو الف په مقدار راکاږو. ما راته د یو الف مقدار هم ښوولی او د دریو الف مقدار مې ته هم ښوولی و چې د یو الف مقدار څنګه دی او دریو الف مقدار څنګه دی. او دویمه خبره دا ده چې جیم چې دی نو جیم د جیم شین او یا، جیم شین او یا ادا کېږي د ژبې د منځ او د بره تالونه. صحیح شوه. دا د ژبې منځ دی، دا د ژبې سر دی او دا د ژبې منځ دی. صحیح شوه. د دې ژبې د منځ نه او بره تالونه، لکه مثال دا ژبه ده، نو دا ژبه به موږ داسې دا ژبه او دا تالو دا به موږ دواړه لګو، د دې نه به موږ ادا کوو جیم شین یا. صحیح شوه. جیم شین یا. نو اوس به موږ وایو جیم به د درې الف مقدار راکاږو. جیم جیم. صحیح شوه. ها. اوس په ح. څه شی؟ ح. ح او خا. ما تاسو ته ویلي چې په ح او په خا کې به دواړو کې به فرق کوئ چې څنګه ح وایو او څنګه به خا وایو. په کم باندې چې نقطه ده هغه د مرۍ د اول نه ادا کېږي، په کم باندې چې نقطه نشته دی هغه د مرۍ د اخر نه ادا کېږي. لکه دا وګورئ. دا ټول نه راځي، موبایل لږ لرې کوم. صحیح شو. ها. دا یو نقشه ده، په دې کې دا چې دی دا مرۍ ده. صحیح شو. دا ټوله چې دی مرۍ ده او دا توره چې تاسو ته ښکاري دا یوه ژبه ده. صحیح شوه. او دا یوه شونډه ده او دا یوه شونډه ده، دا پاسه شونډه ده او دا لاندې شونډه ده. صحیح شو. دا ژبه ده، ټوله ژبه ده. دې ځای نه واله دې ځای پورې دا ژبه ده
او دا مری ده په اردو کې ورته حلق وي. صحیح شو. نو وس کما ح چې دا یوې تاسو ته ما یو ح دا ده یو دا ده، دا د مری د اول نه ادا کېږي، دا د مری د منځ نه ادا کېږي. نو مونږ چې کومه ح وایو دا یو ح دې اواز به سیده روباسو. څنګه به وایو؟ ح او د یو الف په مقدار به راکاږو. صحیح شوه. دویمه نمبر چې دا خا چې دا د مری د اول نه ادا کېږي، لکه څنګه چې د انسان مری تخنیږي د قشان دا به مونږ وایو خا. څه وایو؟ خا او د یو الف په مقدار به راکاږو. بل حرف چې دی هغه دال له. صحیح شو. نو تا او دال چې دی دا د یو ځای نه ادا کېږي، بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو او د جبې د سر نه. د جبې سر به موږ بره مخامخ په دوه غاښونو په ویښونو کې ورکو، نو دا تا به دال تا به دې ماده کېږي او دال به دې ماده کېږي. خو تا به دیوالې په مقدار راکاږو، دال به درې ولې چې به دې باندې مد دی. صحیح شو. څنګه به وایو؟ دال. صحیح شو. بیا ذال کې دوه خبرې دي. ذال به د درې والي په مقدار راکاږو او چې د ذال به او ثا دا دواړه د یو مخرج دي، د یو ځای نه ادا کېږي، د ژبې د سر او بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه. صحیح شو. څنګه به وایو؟ ثا. تاسو ته دا ښکاري دا ضا ذال ثا دا د ژبې سر، یعنې دا سیده راغلی، دا د ژبې سر او بره مخامخ دوه غاښونو دا سرونه دي، یعنې دې سرونو نه او دا د ژبې سر دی. صحیح شوه. نو څنګه به وایو؟ ضا ثا ذال. ټیک شه. را ادا کېږي د ژبې د غاړې بره مخامخ دوه غاښونو د ویښونو مخامخ دوه غاښونو د ویښونو نه سیټ چې کوم د چپ طرف چې کوم دوه غاښونه دي که نه د هغې نه را ادا کېږي. صحیح شوه. را ادا کېږي. چپ طرف چې کوم دوه غاښونه دي دا غاښونه دي، دا غاښونه چې کوم دي که نه دا د دې نه به څه ادا کېږي؟ را به ادا کېږي. څه شی؟ را به ادا کېږي. نو او را به د یو الف په مقدار راکاږو. لکه څنګه به وایو؟ را د ژبې سیټ به بره د غاښونو سره لګو او وایو به مونږه را. صحیح شوه. بیا به ورسره وایو زا به چې دی زا به مونږ کلکه وایو. صحیح ده. زا به مونږ څنګه کلکه وایو چې دواړه غاښونه چې دی د زا مخرج دی ادا کېږي ژبې د سر او لاندې باندې مخامخ دوه غاښونو د شاګانو نه، لاندې باندې مخامخ دوه غاښونو شاګانو نه. کم چې څلور غاښونه دي. صحیح شوه. دوه غاښونه دا دی، یو دا دی یو دا دی. صحیح شوه. پاسه چې کم دوه غاښونه دي هغه دوه غاښونه څلور غاښونه شو. د دې څلورو غاښونو نه چې دی زا ادا کېږي. زا او ورپسې چې کم دغه دی د کم د جامې د غاښونه چې دا د جامې غاښونه دا به لګو، دا د جامې غاښونه یو دوه درې او یو دوه درې دا غاښونه به لګو. دې نه به مونږ څه ادا کوو؟ زا. څه به ادا کوو؟ زا. د یو الف په مقدار به راکاږو. صحیح ده. سین به مونږ چې دی څنګه چې زا وایو دغه شان به سین وایو. سین او زا د یو مخرج نه ادا کېږي، خو چې دی سین باندې مد دی نو سین چې دی دا به څه کوو؟ دا درې والي په مقدار به راکاږو. څنګه به وایو؟ سین. صحیح شو. شین به چې دی شین به مونږ وایو شین ادا کېږي د ژبې د مینځ او د بره تالونه. څنګه چې جیمو دغه شان شین ادا کېږي. صحیح شوه. او څنګه چې سوادو دغه شان چې دی زا ادا کېږي. سواد زا او سین. سواد خو نشته. زا او سین چې دی دا یو ځای نه ادا کېږي د ژبې د سر او لاندې باندې مخامخ دوه غاښونو شاګانو نه. او شین چې دی شین او جیم دا دواړه د یو مخرج د شین او جیم ادا کېږي د ژبې د مینځ او د بره تالونه. صحیح شوه. بیا ورپسې مونږ ویلی صاد ادا کېږي. صاد زا او سین دا اوس درې واړه حرفونه چې دي دا د یو ځای نه ادا کېږي. صاد زا او سین دا درې واړه حرفونه د یو ځای نه ادا کېږي. صاد زا سین ادا کېږي ژبې د غاړې ژبې د منځ. صاد زا سین ادا کېږي ژبې د سر او لاندې باندې مخامخ دوه غاښونو د شاګانو نه. نو ژبې سر چې دی تاسو ته ما ووایي ومې ښولته چې دا دوه غاښونه دا او دا دوه غاښونه او مخامبره چې کوم دوه غاښونه دي د هغې نه بس ادا کېږي صاد.
نو صاد کې دوه خبرې دي، یو به درې والي په مقدار راکاږو، یو به چې دی دې مخرج یادو چې د کم دی نه ادا کېږي د ژبې د غاړې. اوس صرف ذهن کې کېده انشاءالله لږ لږ صحیح کوي. دا وروسته مخارج را روان دي چې مخارج یاد کو بیا به د هغې سره ستاسو فایده ډېره زیاته وشي. صحیح شو؟ موږ به داسې وایو صاد صاد. صحیح شوه؟ بیا چې دی ضاد، د ټول نه ما تاسو ته ویلي د ټول نه ګران مخرج چې دی هغه سره ضاد دی. ضاد 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 کې هم دوه خبرې دي. ضاد کې هم دوه خبرې دي. ضاد به د دریو الف په مقدار باندې چې دی دا راکاږو، د دریو الف په مقدار به څه کوو؟ ضاد به راکاږو، دریو الف په مقدار به ضاد راکاږو. او د ضاد مخرج دا دی چې ادا کېږي د ژبې د ګسې ډډې، د ژبې د ګسې ډډې او د بره ګسې جامې د غاښونو د ویښونو نه. دا دی ګوره، دا ګسې ډډه موږ چې چپ طرف وایو، بایې طرف. صحیح شو؟ د بایې طرف چې کم غاښونه دي، بره چې کم غاښونه دي، دا لاندې غاښونه دي. د پاس چې کم غاښونه دي، مثال دا چې اوس ملس کم دا غاښونه دي. صحیح شو؟ دا بره، دا بره چې کم غاښونه دي، نو دې غاښونو سره به د چپ طرف چې دا کمه ژبه ده، دا یوه ژبه یې دا ځای کې، دا ځای کې هم د دې سره لګو. نو الو به چې دی د دې نه څه ادا کېږي؟ ضاد ضاد. صحیح شو؟ غداد به نه وایو، غداد چې وایو منګه نو په غداد کې یا زواد وایو، په غداد کې به منګه چې دی دا بیا څه کېږي؟ دا بیا خرابېږي، د دې سره مونځ پاڅېدېږي. لکه منګه څنګه وایو؟ ولغ ضالین، ولغ ضالین چې موږ وایو نو ولغ ضالین سره زموږ مونځ چې دی هغه څه کېږي؟ هغه خرابېږي. صحیح شو؟ نو کوشش به دا کوو چې موږ ولغ ضالین وایو. دا ګس دا ژبې دا ګس طرف چې دی چپ طرف، دا چې موږ بره ولګو په غاښونو باندې، نو دې نه به موږ سره څه ادا شي؟ ضاد به موږ ادا شي. لکه څنګه به وایو؟ ولغ ضالین. صحیح شوه؟ نو ورپسې لفظ څه شو؟ ضاد. ضاد کې دوه خبرې دي، درې والي په مقدار به راکاږو او څه به وایو؟ د ژبې د بره ګسې بره چې کم غاښونه دي د هغې د ویښ نه او ژبې د کم چپ طرف دی هغه به موږ دغه سره لګو، د غاښونو سره هغې نه به ضاد ادا کېږي. ضاد د ټول نه د الف نه واله تر د یا پورې چې کم حروف دي په دې کې ضاد د ټول نه ګران حرف دی. صحیح شوه؟ نو څنګه به وایو؟ ضاد ضاد. صحیح شوه؟ بیا ورپسې طوا، طوا دال او تا، دا درې واړه د یو مخرج نه ادا کېږي، د ژبې د سر او د بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. ذاکر ریکویسټ واچو چې راودېخېږم، بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. طوا دال تا، طوا. نو دا به څه کوو؟ د یو الف په مقدار به یې راکاږو. څنګه به وایو؟ طوا 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 طوا. صحیح شوه؟ نو طوا به موږ څنګه وایو؟ طوا به موږ ادا کوو، طوا به موږ ادا کوو د ژبې د سر او بره مخامخ دوو غاښونو د ویښونو نه. صحیح شوه؟ طوا. صحیح شوه؟ د یو الف په مقدار به یې راکاږو. بیا ورپسې بل لفظ چې دی هغه سره ضوا ده، ضوا. نو ضوا او ذال او ثا د دې درې واړو مخرجونه چې دی هغه یو دی. نو ان تینوں کا مخرج ایک ہے. مثال کے طور پر ضوا جو ہے زبان کی نوک اور اوپر کے جو دانت ہے اس کی سر. مثال یہ زبان کی نوک ہے اور یہ دانتوں کا جو یہ سر ہے اس سے ضوا ادا ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جس طرح کے ضوا ضوا ضوا. ٹھیک ہو گیا؟ ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے. صحیح شوا؟ بل لفظ دی هغه عین دی. صحیح شوا؟ نو عین او ح دا دواړه د یو مخرج نه ادا کېږي، د مرۍ د مینځ نه ادا کېږي. څنګه چې ما تاسو ته وښودل چې دا مرۍ ده، یعنې دا مرۍ ده، نو عین او ح دا د مرۍ د منځ نه ادا کېږي په کوم ځای کې چې اړوکې وي، او په کوم چې لاس پې ووایي پته ورته ولګي لاس پې کېدی پرې اړوکې پرې سر نه کته اړوک نه لږ کته، نو موږ به ادا کوو عین او ح، عین او ح. نو دواړو فرق لګي چې دې ځای نه ادا کېږي. صحیح شوه؟ نو دغه به موږ چې دی د ح به موږ د دقې ځای د عین به موږ د دقې ځای نه ادا کوو. بله خبره به دا وي چې دی به د درېو الف مقدار موږ دا راکاږو. نو څنګه به وایو؟ عین عین. صحیح شوه؟
بل حرف چې دی هغه غین دی. نو غین او خا دا دواړه د یو مخرج نه ادا کیږي د مرۍ د اول نه. صحیح شوه. دا چې کوم د مرۍ اول نه څنګه چې اکثر خپنه شي موږ څنګه چې خراش کې دوه کنه د خراش کې چې کوم ځای نه انسان مرۍ تخنیږي یا د چې کوي د دقه ځای نه دا غین او خا دواړه ادا کیږي خا او غین. صحیح شوه. نو غین چې دی غین به موږ د دریو الف په مقدار هغه راکاږو. څنګه به وایو غین غین. صحیح شوه. د دې نه اوس زموږ پخوا نوی سبق شروع کیږي. نو اوس به موږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به موږ وایو فا. صحیح شوه. فا ما تاسو ته په الف کې ښولې وه خو دلته به چونکې دا بیا فا راله نو اوس به موږ دا فا تاسو ته بیا وښیم. نو فا چې دا په قرآن مجید کې پا لفظ چې دی پا لفظ په قرآن مجید کې هغه نشته دی. صحیح ده. پا لفظ نشته دی. نو موږ به دا فا ادا کوو. فا به موږ ادا کوو. نو فا د کوم ځای نه ادا کیږي؟ فا ادا کیږي د لاندې شونډې د خېټې او د بره مخامخ دوه غاښونو د سرونو نه. بره مخامخ چې کوم دوه غاښونه سرونه دي د هغې نه ادا کیږي. لکه مثال په طور دا څه دی؟ دا فا ده. څه شی دی؟ فا ده. څه شی دی؟ دا فا ادا کوو. نو دا مخامخ مثال دوه غاښونه دي نو دا لاندې په شونډه باندې مونږ کیدو نو دې نه مونږ څه ادا کوو؟ فا به مونږ ادا کوو. صحیح شوه. دې نه به مونږ ادا کیږي فا. نو فا به یو خبره شوه. دویمه خبره دا به د یو الف په مقدار راکاږو. څنګه به وایو؟ فا 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 فا. ټیک شوه. ورپسې پسې چې دی قاف دی. نو په قاف کې به موږ دوه خبرې ساتو. یو خبره دا به د دریو الف په مقدار موږ دا راکاږو. صحیح شوه. د دریو الف په مقدار. دویمه خبره دا ده چې د هغې په اخر کې فا ده. فا به نه وایو. په اخر کې شونډې بندو نو لاندې غاښونه شونډه چې دی په هغې باندې پاسني غاښونه کیدو نو اخر کې به وایو چې قاف. فا به وایو په اخر کې. صحیح ده. او دغه به نه وایو. مثال کې طور پر پا به دواړه شونډې به یو بل نه راچو. صحیح شوه. او دوه خبرې شوې. یو به د دریو الف په مقدار راکاږو. دویم نمبر په اخر کې فا ده دې به خیال ساتو. او دریم نمبر دا ادا کیږي د تالونه. قاف ادا کیږي جبې د ویخ او د بره تالونه. جبې چې کوم ویخ دی دا جبې. مثال قاف دای د جبې ویخ او بره تالونه دې ځای نه ادا کوي که دې ځای نه ادا کوي دواړو نه ادا کیږي. قاف یو کاف یو قاف. نو کاف ته دې ځای نه ادا کیږي قاف ته دې ځای نه ادا کیږي. دوه ټکو والا چې کوم قاف دی هغه دې ځای نه ادا کیږي. صحیح ده. قاف ادا کیږي د جبې د ویخ او د بره تالونه. دا به لږ غټ وایو. څنګه به وایو؟ قاف 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 قاف. صحیح شوه. دغه شی به موږ په اخر کې دې خیال کوو چې دا پکې څه شي؟ دا فا په اخر کې زموږ ظاهر شي چې دا فا ده. پا نه فا. صحیح شوه. څنګه چې موږ بره فا ووي دغه شان لکه مثال دا فا چې موږ ووي نو دې به خیال کوو چې موږ دا فا ووایو. قاف. صحیح شوه. قاف او غټ پې وایو. قاف نه وایو. صحیح ده. د مرۍ د اخر نه به ادا کوو قاف. صحیح شوه. بیا ورپسې دویم نمبر لفظ دی هغه کاف دی. نو کاف کې درې خبرې دي. یو به د دریو الف په مقدار راکاږو. دویم نمبر په اخر کې فا ده. او دریم نمبر کاف چې دی به وړوکی ویل شي. د کاف ادا کیږي د جبې د مینس د جبې د ویخ او د بره تالونه. د کاف ته قاف ته مخرج دی لښکته. د قاف ته مخرج نه له خولې طرف ته. صحیح شو. دا وینئ تاسو ته ما وی د خولې طرف ته مطلب دا دی چې د قاف مخرج دا دی او د کاف مخرج به صحیح هغه به دا شي. دا به د څه مخرج شي؟ د کاف. صحیح ده. کاف قاف کاف قاف کاف قاف او کاف. صحیح شوه. نو څنګه به وایو؟ کاف 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 قا. په دې کې فرق نه کوو. قاف چې دی لکه موږ ووایو لکه قارغه دی که نه قارغه قاعده. صحیح شوه. دا قاعده ده. صحیح شوه. چې قاف زمونږ برابري نو موږ به وایو دا قاعده ده. صحیح ده. او قاف زمونږ برابر نه موږ به څه وایو؟ دا قاعده ده. قاعده. نو قاعده به موږ سره راځي کاف به راځي. صحیح ده.
نو دا به قاعده نه وایو، قاعده، قاعده اعظم. صحیح ده. نو قاف او کاف کې به مشق وکړي چې قاف او کاف برابر شي. نو قاف ته مخرج نه کدي نه ادا کیږي، جبې د ویخ نه. صحیح ده. او دا یو کاف چې دا لږ خولې طرف ته ادا کیږي. مردان کې فرق وکړي لکه څنګه وایو قاف کاف. صحیح شو. نو په قاف او په کاف کې بیا راته په قاف او په کاف کې درې خبرې به یاد ساتو. په قاف کې به یو د دریو الف په مقدار، دویم نمبر د فا به خیال ساتو، دریم نمبر د جبې د ویخ او د بره تالونه به ادا کو غټ په وایو. څنګه چې قاف قاف قاف. صحیح شو. دویم نمبر کاف. نو په کاف کې هم درې خبرې دي. څنګه چې په قاف کې درې خبرې وي داسې په کاف کې درې خبرې دي. خبرې سره یو به د دریو الف په مقدار راکاږو، دویم نمبر د فا به خیال ساتو، او دریم نمبر چې دی کاف نرم وایو او د خولې طرف ته چې کم دی د قاف کته نه ادا کیږي. څنګه ما تاسو دا خو لکه مثال قاف ته دې ځای نه ادا کیږي، کاف ته دې ځای نه ادا کیږي. نو موږ به څنګه وایو قاف. صحیح شو. قاف. او دلته کاف کاف کاف. صحیح شو. ها بل لفظ چې دی هغه زموږ سره لام دی. صحیح شو. لام 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 لفظ چې دی لام با لام لام چې کمبره غاښونه چې کومې اورې دي جبې سر دا د جبې سر دی. یوه دوه درې څلور د څلورو غاښونو چې کوم دا اورې دي مثال دا اورې نو دې اورونه به لام ادا کیږي. صحیح ده. او لام کې به منګه چې دی د دریو خبرو خیال ساتو. یو به لام د دریو الف مقدار راکاږو، دویم نمبر چې دی لام کې په اخر کې میم دی میم. نو میم د لمدې حصې نه وچې حصې نه ادا کیږي. لکه شونډې دي که نه اوس مثال دا شونډې دي دا دواړه شونډې به داسې جبته و نو دې نه به میم ادا کیږي. اخر کې به میم دی. میم څه خبره نشته هغه آسان دی. خو د لام د یو دریو الف مقدار به راکاږو او لام ادا کیږي د جبې د غاړې او بره مخامخ څلورو غاښونو د اورونه. دا یوه دوه درې څلور دې څلورو غاښونو چې کوم اورې دي که نه دې اورونه به لام ادا کیږي. نو جبې سر به ولګو بره مخامخ د اورو سره او دې نه به لام ادا کوو. څنګه چې لام لام زما جبې سر بره د اورو سره لګي. لام د جبې د غاښونو د ویښ سره نه. مثال دا جبې سر دی د جبې سر دی دا اورې دي د دې ځای سره به دا جبه سر لګوئ. صحیح ده. لام لام. صحیح شوه. ها بیا بل لفظ چې دی هغه میم دی. صحیح ده. نو ما تاسو څنګه ویلو چې با د لمدې حصې نه ادا کیږي او میم د وچې حصې نه ادا کیږي. نو د شونډو دواړه کې مې شونډې دي د هغې لمده حصه کم ځای ده د هغې وچه حصه کم ځای ده. نو د هغې لمده حصه چې ده هغه دننه چې کم طرف دی کم شونډې سړی بندې کړي بسم الله چې کوم وای بار چې تا د کم ښکاري دا وچه حصه ده. صحیح ده. او دا کوم دننه طرف ته چې کوم شونډې دي دا لمده حصه ده. نو با چې ده با به مونږه د لمدې حصې نه ادا کوو. لکه مثال په طور دا زما ګوتې دا شونډې. صحیح ده. دا یې بارنۍ حصه ده. صحیح ده. او دا یې چې دی دننۍ حصه ده. نو دې نه موږ با داسې ادا کوو